الرحمن الرحیم علم الصیغہ اردو کا سبق نمبر 62 اثبات فعل ماضی معروف ناقص اور لفیف کی گردان چل رہی تھی آپ جو ہے حضرت مصنف رحمہ اللہ یہاں سے فعل ماضی کی گردان ذکر کر رہے دعا دعوا یا پر دعوا و گرے دعوا اصل کی وہ دعوا دعا په اصل کې و دعوا د واو مفالف سره بدل کو ځکه قال باع ولا قاعده و چلی دا چې واو یې نه مخکې ټکی بن زبر وی دا په الف سره بدلې ځکه دا عوانه جوړ شو دعا خو تسنیه کې بیا واو نه بدلې بیا بل الف سره جمع کیږي دعوا تسنیه شو دغه واو کسان ورته دعت دلته کې حذف هم شو الف دعتا دعونا بیا واپس رالو دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوت دعونا دعا اصل میں دعوات ساتویں قاعدے سے واو الف سے بدل گیا دعا اصل کی دعوا و میں قاعدے فوج بن واو الف سره بدل شو فائدہ ہر وہ الف جو واو سے بدلا ہوا ہو ہر غالب چې دی واو نه بدلی کی رغلی الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے آپ لکھے دی الف په صورت کی جیسے دعا لک دعا دا اور یا سے بدلا ہو الف یا کی صورت میں نبی الف د یا په شکل کې لکھا راما یا نه جوړ شو د زکه دی یا په شکل کې د لیکلې دی دعوا تسنیه میں واو الف تسنیه کے قبل ہونے کی وجہ سے سالم رہ گیا د دعوا تسنیه کی وګوره واو دا الف تسنیه دلته کې اشتاغ په وجه بن سالم پاتې شو اور دعو میں جمع الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا ہے دلته کې الف التقاء ساکنین په وجه غرزیدل دی اور دعت دعتا میں تا تنیس کے اتصال کی وجہ سے دعونا سے آخر تک تمام صیغے اپنے اصل پر ہے دعات کی غرزدل او بیا ورستا دعونا نوان ستر آخر پر صیغے په خپل اصل بنی پاتی دی تبدیلی پکې نه راغلی اثبات فعل ماضی مجهول ولا توسخای ازی کی و دعا د عوادز کی وس واوی په یا سره بدل کو زکه چې دینه مخ کې زیر رالو چې کله زیر راشي واوی یا سره بدلیږي دو عیوانه جوړ شولو دعیا دعو دعیت دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا دعیتو زر غختل شوینن دوات تا دعینا مټول غختل شی وری دوات تا اس بحث کی تمام صیغوں میں واو 11ویں قاعدے سیاہ ہو گیا په دی باس کې تمام صيغو کې چې دا واو ګوره دا د ولسمې قاعده په وجه باندې یا سره بدل شو اور دعو جمع مذکر غائب میں 10ویں قاعدے سے یا کی حرکت مقبل کو دینے کے بعد اسے حذف کر دیا گیا د دعو دی جمع مذکر غائب ولا صيغه ده په دې کې لسمې قاعده په وجه باندې یا ولا حرکت میں مخ کی تور کو اغه نه بعد میں شکړه حذف کړو اثبات فعل مضارع معروف لگردان خیدعو اصل کې و یادعو واو ولا حرکت میں مخ کی تور کو دا حرف علت تی عین تمی ورکو یدعون جوړ شو یدعو سړی تر غواړي یدعوان ادوا کسان دی غواړي یدعون ټول دی غواړي تدوا یو خزه غختل کی تدوان غدوی چې را دي شي یدعون ټول غختن کی تدعون تاسو ټول سړی غختن کی تدعین تی خزه غختل کی چې راشي اب ولنه کی تدعون ټول تاسو غختن کی ادو زغواړم چې د سیدو شي نه دعو ز دعا کوم مونږ دعا کو دعا تایل شي رغتنی تایل شي جمع مؤنث اور تثنیه کی تمام صیغے اپنی اصل پر ہے جمع مؤنث ولا صیغے خو په خپل اصل دي تثنیه ولکن بدلی نشته بس یدعوان یدعو تدعوان 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 دا یدعو اور اس کی نظیروں میں 10ویں قاعدے سے واو ساکن ہو گیا یدعو او د دې پشان د نور ادعو ندعو تدعو تدعو پنځه صيغې دي کنه د دې لکم نظیر د دې کوم هم مثل دی نظیر منه هم مثل پاو کې لاسمه کې دی په وجونی واو ساکن شو حرکت مخ کی تور کړلې شو اور دونوں جمع مذکر اور تدعین میں مذکورہ قاعدے سے حذف ہو گیا ہے په جمع مذکر کې او تدعین کې دا واو حذف شي اصل کې تدعوین او بل يدعون تدعون واو پکې ډیلیټ شو اور اس بحث میں جمع مؤنث و مذکر کی صورت ایک ہے دلته کې وګورئ د جمع مذکر او مؤنث ول صيغې شان دي کنه يدعون يدعون تدعون تدعون زنور کې دي جمع مؤنث دي زنه دي شدید دوی در کې مذکر دي اثبات فعل مضارع مجهول گردان د تخیدعا اصل کې یدعو یضربو په شان دي شو کنه یدعو
نو بیا دی ولا حرکت شکړلو واو ولا حرکت په یا باندې بدل شو یدعا یشولو بیا یدعا شولو یدعیانی هغه کاس دواړه رغتل شي یدعون ټول رغتل شي تدعى وخزر رغتل شي تدعیان یدعینا تدعیان تدعون تدعین تدعیان تدعین ادعا ندعا ټول رغتل شو متعوض وشولو ان تمام صيغوں में واو 20 قاعده سیاح हो गया په دغه ټولو قاعدو کې نه صيغو کې تاسو ګورئ واو چې د دل شلمي قاعده په وجه بنیا سره بدل شو یدعون یدعیش به یدعاش پر غیر تسنیه اور غیر جمع مؤنث میں د تسنیه نه سوا او د جمع مؤنث نه سوا کنه 7 قاعده سے وہ یا الف سے بدل گئی اغه یا به الف سره بدل کول می واو په ی سره بدل کو بیا ی مولا په الف سره بدل کو اور الف یدعون تدعون اور تدعین واحد مؤنث حاضر میں التقاء ساکنین کے باعث حذف ہو گیا یدعون تدعون کی او تدعین کی د غدروسی ہوگی کنه بیا الف میں التقاء ساکنین پوجا ڈیلیٹ کړلو حذف شو واحد مؤنث حاضر و جمع مؤنث حاضر صورتن ایک ہو گئے ہیں واحد مؤنث حاضر صیغہ وقت سے بدی جمع مؤنث حاضر صیغہ سے یو شون دی شکل کی تدعینا تو شددی واحد مؤنث صیغہ جوړیږي دی جمع مؤنث ولا صیغہ جوړیږي دی حاضر ولا شکل دی نور معنی بدلی او مطلب بدل مگر تدعینا واحد اصل میں تدعوینا تا دا واحد ولا صیغہ اصل کی تدعوینا اور 20 قاعده سیاح ہوا 20 قاعده دی واجنا واو یا سره بدل شو پر یا 7 قاعده سالب بن کر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہے بیا پالف سره بدل شو بیا التقاء ساکنین دی واجنا غرزیدلی اور جمع مؤنث حاضر اصل کی څنګه تدعونا تھا تدعون واو کو یا سے بدلا گیا ہے واو یا سره بدل کړ دا اور بس نور سے پکې نه دی کړي